السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن به تاسو ته د فلسطین په باره کې یو څو خبرې وکړم چې نن د فلسطین د جنگ 10مه ورځ ده. دا جنگ هاوس شانتي روان دی. اول وار حماس کړو په اسرائیلو باندې، او بیا اسرائیلو په دیو باندې بمباریانې وکړې، او د هغې بمباریانو په نتیجه کې ډېر عام فلسطینیان شهیدان شو، ماشومان، ښځې، او ډېر زیات ظلم روان دی. د دې په باره کې دا یو څو خبرې زه کومه. نن د ټولې دنیا کفر یو طرف ته تللی دی، یهودو طرف ته، او مسلمانان جدا جدا دي او په ټوکړو کې تقسیم شوي دي. داسې هیڅوک نشته چې د هغې فلسطینیانو سات ورکړي. هغه ایران په دنیا په دې مخ یو داسې ملک دی چې هغه د فلسطینیانو سره ولاړ دی، او دا نور ملکونه ټول شا په شا دي. سعودي عرب هم داسې دی، نور ملکونه هم داسې دي، او زمونږ دا پاکستان چې دی نو دا خو سره بیان نه ورکوي. نن په هغو باندې ماتم دی او سره ورځ دفي. زمونږ دا امت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم په غفلت کې پروت دی او په خوب باندې وده دی. د هغې غټه وجه دا ده چې موږ ته ایرانیانو په کتابونو کې داسې موږ غلط روایات جوړ کړي، او هغه موږ بار بار د علماو او د تبلیغیانو حضراتو نه اورو. هغه څه په داسې رنګ باندې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخره زمانه کې د فساد په وخت کې چا یو سنت را ژوندی کو، نو هغه له به الله د 100 شهیدانو دومره ثواب ورکوي. نو مسلمان په دې غفلت کې وده ده چې دا د فساد زمانه ده. زه په ګوټ کې ناست یم، الله الله به کوم، په جومات کې به ناست یم، تسبیح به راسره وي، او یا به مسواک ووهم، یا به بل یو سنت عمل وکړم، او ماله به الله د 100 شهیدانو دومره ثواب راکړي. او جهاد او میدان جنگ دې ته څه ضرورت دی او څه تله دي ورته؟ ځکه چې ماله خو په تیاره باندې د 100 شهیدانو عمره ثواب راکوي الله. جهاد ته څه ضرورت دی؟ په دې باندې نورې خبرې زه هم کولی شم، خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یئ، نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن بټن چې دا پریس کړئ، دپاره د دې چې زموږ نوې ویډیوګانې به تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. نو راځئ چې دا مفتی صاحب د فلسطین په باره کې یو بیان کړی دی، نو راځئ چې دا واورو.
زکم نن تقریر کوم د فلسطین په ملګرتیا کې چې دا څه غټ دله او بې غیرته یم دا ما کې ایمان نشته کني دا وخت د تقریرونو نه دی والله که زه غیرت لرم کني والله که دا وخت د تقریرونو دی والله زما وسم نشته ایمانم نه لرم غیرتم نه لرم د سره پښتون نه یم کني قسم په خدای که زه نن دلته دا د تقریرونو وخت نه دی دا د ودرېدو وخت دی دا د یهودي خلاف د مسلح کېدو وخت دی عمر حمله وکړه یهودي ووال بې غیرته تا په قنوت نازله و او په نپلونو باندې بیا بایله صلاح الدین ایوبي پاڅېده بې غیرته تا ورسره ټوپک راوانغسته تا په جوماتونو کې دعاګانې او ختمونه شروع کړل صلاح الدین ایوبي سر وخوړو نورالدین زنګي پاڅېده او تا ورته دلته ختمونه او دعاګانو باندې مسلمان ولګول نورالدین زنګي سر وخوړو ملا عمر پاڅېده یهودو نصاراو سره جنگ کولو تا مسلمانان په قنوت نازله او په ختمونو ولګول د کائنات بې غیرته ملا عمر سر وخوړو نن هبت الله خونزاده یهودو نصاراو خلاف جهاد کوي ته وایي چې پاڅې ختمونه وکې دعاګانې وکې نن حماس برسرې په کار د یهودو سره او تا ته دا خلق د دروغو خبرې کوي اولو حماس دا توره وکړه یهود سره ټوله دنیا ولاړه ده امریکې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې برتیانې ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې عیسایانو ونه وي چې د یهودو دپاره دعا وکې په عیسایانو کې 3 لکه پوپانو علما د چوټي خلق دي یو سړی بیان تر اوسه پورې رانغی چې یهود کے لیے دعا کرو یهودو دپاره روجې وساتئ بنی اسرائیلو دپاره روجې وساتئ هولو دعاګانې وکړئ هولو قنوت نازله وکړئ هولو چرچ ته راشئ هولو پلانې کار وکړئ ټوله پرنټ میډیا او دا ټتې پتې میډیا دی وګوره صاحب ته افیم یې افیم د انګریزانو افیم یې پیر صاحب د انګریزانو افیم یې زما صدر صاحب زما بیروکریټ صاحب د انګریزانو افیم یې مسلمانانو چې د بیدارېدو وخت راشي ته فوراً د مانځه افیم وله ورکې ته فوراً د روجې افیم وله ورکې ته فوراً د دعاګانو افیم وله ورکې ته فوراً د ګډېدو افیم وله ورکې اولو خانقاګانو ته راشه اولو دعاګانې وکړې او بیا ذکر کوي الله څه چل دی اولو په بني اسرائیلو یهودو باندې او فلسطین باندې حمله شوې ده ختمونه وکړې اپیم یې رزیله اپیم یې مسلمان په مانځه وده کوي دا وخت د روجې د پرېښو دی دا وخت د مانځه د پرېښو دی دا وخت د مور پلار د پرېښو دی دا وخت د وجلو دی دا وخت د مړېدلو دی دا وخت د لوږې دی دا د فلسطین سره د ودرېدو وخت دی فلسطینیانو سره په یو صف کې د جنګېدو وخت دی د بني اسرائیلو د غاښونو د ماتېدو وخت دی او مسلمانه تا انجکشن یې ډک کړي دي د مانځه انجکشن د قنوت نازله انجکشن د ختمونو انجکشن د دعاګانو انجکشن د خیرو انجکشن د ذکرونو انجکشن او د مسلمانانو له په دې کونه کې ورمنډي او خلق وده کوي او سیاسي خلق هغوی سره د احتجاج انجکشن دی لوی ملایان لوی پټکي لوی کناټي لوی خېټې او هغه لګیا دي فلان دن سارے مسلمان پاکستانی احتجاج کے لیے جمع ہو جائیں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کریں گے زتا تڑم ستنے پورے وگے کوما دے ستا خزا و بچی لاندے کوما او پا دی گنڈو پہ کینم ستا پا ما شمانو باندی چاڑے گدم تا سملوم او پرنٹ میڈیا او دا ټتی پتی میډیا به ټول تصویرونه راخلي او زه تاله روټۍ نه در کوم زه تا د یهودیانو نه خلاصوم نه په ښځو په بچو دي چې یهود سواره دي هغې نه د خلاصوم نه او دلته احتجاج کوم تاله پې څه فایده میلاویږي
اے مسلمانا علماء سیاسی خلقو در تا انجیکشن ڈکی کڑی دی دا افیم اور بعض استنو کے بعض افیم استنو باندے احتجاج لکلے دے نن میوا ویڈیو لی دا یہودو پرچم راغستے دے پیخور کے او خلق اشلی او بعض خلق غخون پہ لگ او دا خور مور این بڑوا این دلہ این بے غیرت مسلمانا تا تا کم خنزیر انجیکشن کے دا ستن کے تا تا دا جنڈا چاولے دا پا دے جنڈی دی یہودو سے نقصان کی گی زستا پا خور و پلور ستا پا مشوم بچی باندے سوریگم او دل تور باندے گنڈیگ دم او برا پہ ٹپک دم غبلان دے نجاڑی او تا ٹول ورزی چیرے وہا دا ٹولو مت ستا دا پارا احتجاجو کی خمال دے لاس نراوڑی ستا بچے دے مان اخلاش قوما بغیرت ہے قوما لکل دل در قوم چی منزون من قبلیگی لکل دل در قوم چی روجہ من قبلیگی لکل دل در قوم چی حج دین قبلیگی لکل دل در قوم چی مسلمان نئے دا تکیچ کلا ہم چی دا وچتی دو وقت را غلے دے زمارب دا اسمانون رب دے دا حق دنیا دا پارا یو قانون دے چی زو دیر زورا ورزاتیم خو خجی تا بغیر دا خواند بچے نور کو زو دیر زورا ورزاتیم خو چی تورا و ٹوپک دینی وی راغست زی یهود و امریکانیان نو هم زاغا رابیم چی ما پا بدر کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خیرو پا دعا باندی مشرکین مکہ ندی وحلی ما دا محمد مصطفیٰ پا توری والی دی ما پا احد کے دا محمد مصطفیٰ پا قنوت نازلہ خلق ندی تباہ کری دا محمد و دا صحابہ پا تورا میں ریز مریض کری دی ما پا غزوہ خندق کے محمد مصطفیٰ سرا تش پا منزلو امداد ندے کڑے ما دا حق پا توری اغا سرا امداد کڑے دے ما دا دنیا سمر جنگونا چھ محمد مصطفیٰ کڑی دی ما دا سہارا و دا بیگا پا مانزک دا حق پا دعاگانو فیصلین دی کڑی ما دا حق پا کردار و پا عمل فیصلہ کڑے دا ما چکل پا عراق کی وہی سیاسی ملا سیاسی لیڈرہ تمالا دا احتجاج نشرہ کے او زمبار اخپل پاکستان کے روڈون بلاک کم دا خپل پاکستانیانو گاڑی وسوسوم دا خپلو پاکستانیانو دکانون لوٹ کما او چراشم زڑکے ویما چھے باس اسرائیل میں فتح کر دا کائنات دلا تا انجیکشن ڈکی کڑی دی دا احتجاج نشینا دا جانڈے نشینا دا پتلے نشینا دا منزد نشینا دا قنوت نازلہ دا نشینا دا ختمونو دا نشینا دا دعاگانو دا نشینا رزیل ایجنٹ دا یہودو کشمیریان نن پورے بی عزت دی خزو سرے بدکارے کی گی فلسطین باندے شپیتاو یا کالا کی گی ایوی خزی باندے لس یہودیان لگیا دی مشوم یہ جاڑی مورتی بوزی ہیچ چان دی ویلی چی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہیچ چان دی ویلی چی زیادہ اوشا علا جی قنوت نازلہ ہوا ہے زتانا مور تختوم او تو ٹھول ورزی قنوت نازلہ ہوا ہے خطو پکر پس روان اخلی تو گورا چستا مور زمازگر تا کراچے تا رسوم کنے رسوم بیا پا بلا ورز رو جو نیسا ستا مور ز انگلینڈ تا رسوم کنے رسوم بیا پا بلا ورز باندے ختم ہوکا ستا دا مور و خور دا امریکی نا تیروم ہوکا نہیں تیرو تا دا چاوی تا دا کم نشا مسلمان لور کڑی دا پا افغانستان حملہ اکڑا تا دغا دا ختمونو دا منزونو انجیکشن مالا ڈکی کڑی حبت اللہ خونزادہ نا پختنا ہوکا مولا عمر دا مڑو اڈوکو نا پختنا ہوکا دا مولا عمر زوی یعقوب نا پختنا ہوکا دا افغانستان دا جرنالانو نا پختنا ہوکا ورطاوی چستاسو دے پرب باندے قسموی دا جہاد پا وقت کی منزونو کڑی دیر دی که قضا کڑی مدیر دی تا تباغوی چی قضا کڑی مدیر دی رستو مبیا گرزولی دی نن افغانستان ونیو دلاتے پا منزونو نیسے دلاتے پا قنوت نازلہ نیسے بے غیرت آتے پا احتجاجونو نیسے
بی ایمانه ته صرف په دعاګانو باندې دین پالې. ای مسلمانه کم خوا لاړې کم خوا روانې کم خوا روانې قومه بې غیرته شوی افغانستان باندې حمله وکړه 20 کاله د افغانستان ښځې او بچي وجړېدل او دا به 50 کالو کې فتح وی که تا قنوت نازله نه ویلی دا به 2 کالو کې فتح وه که تا ورته دعاګانې نه کولی تا د دعاګانو مسلمانان تا د دې ریونډ والا چې ده العیاذ بالله په کروڑونو حساب سره ده راجمع کیږي دا مسلمان احتجاجونو مسلمان د منځونو مسلمان چې دا صرف 2 ورځو افغانستان له تلي وی افغانستان به 2 ورځو کې که نه وی 2 میاشتو کې به فتح وی